ये प्रोग्राम सदर साहिब स्टेज नाज अवामी नेशनल पार्टी यूनियन कौंसिल सदर अमीर से सरदार आलम खान और दो ढेर दीनदार और मोहतरम कली और मजाकातों ढेर उजातो ग्रानो मियागानो साहिबानो जमुंग मोहतरमो कसबगरो मशरानो रुनो तोलो नावल को ढेर शुक्रिया अस्तासु अदा कोम चे ढेर गण तादाद के कली उजरे तासुरा जमा शुई या माला हदा मुकरा करा चस्तासु दे ढेर द्रुन कलीना टोली दुनिया का मुखातिब समझो ढेर शुक्रिया अदा को मशरानो जमान मख की खबरों शो हकीकत हमदार की दासरा जंडा शोर बदे माहौल के दशौर अलामत दासरा जंडा दशर बदे उगद माहौल के द खैर और द जोड़ अलामत दा सर जंडा द जहालत और द पसमन लगाए पदे न खत्मी दुन के सिलसिले के द तरका अलामत मशरानो तासु को जमा पदे टोल इंतखाबी मुहिम की हर खबर और दिली नमा हर खबर जिक्रिदा नुदार खबर मा दे समलाय दननम करे दे समलाय ना बाहर में करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के में करेगा सेमिनार के में करेगा तालिब इल्मान होता में करेगा किसानान होता में करेगा लीज होल्डरान होता में करेगा हरी शुबेता हरी तबके तक मां खबर करेगा दा द बादशाह खान दा अस्ताजी पहेज माने द बादशाह खान है अस्ताजी तोप देओ कनन इंतखाबी मारे कदर हम दा जमंग जिम्मेवारी दा कि पड़ताल दा खबरियों को और ब्या तकरार मशरानो मंग कदम मजहब खबर कौन हम जमंग इख्तिलाफ खलक पर दुश्मनाए बोल जमंग इख्तिलाफ त खलक दुश्मनी वही मन कद पाकिस्तान खबर हम कहूं तो दाग जाइनम फिर अली की गद्दार मन कदम और दके भी खबर कहूं वो इल्जाम लगी नफरत हो रही मन कद काम द खुद मुख्तार खबर कहूं नो इल्जाम लगी दा मल्क न मनी मन कदामन खबर कहूं नुहम टोल अलमी गवा दे पमा मामले के गा पाठे पाठ जिम्मेदार मामले के गा बोलिबा मामले के गा और ब्या दावाज द खामोश कोलो कोशिश की दाउली दा ढेर बुनियादी सवाल ले दा बाख करे ज कोशिश कोम च ढेर पासान जब किताब से खबर हो कमा दा बाख करे वली खान की खबर कोला बादशाह खान की खबर कोला चिया पुख्तनो दासी दौतर खुदायरा करे दे दासी खावला खुदायरा करे दा चे गरीम द स्लोजर न डकते औ दा समयम द स्लोजर न डकदा नु दा बाग दे औ तो गोरा द दे दा मार्बल तर सऊदीया पूरे रसीदे तर सऊदीया पूरे वराश द बाग द खलको पार पोत के गुरबत तो गोरा गुरबत
बेरोजगारी تنگدستۍ ته وګوره د پښتنو په خاوره دې غربت ته اوس غربت نشو ویلی دا تنگدستي ده سر خپاهه نه لګي داسې تنگدسته ژوند تېروو چې د هر کور نه تنکي تنکي ځوانان اوږدو اوږدو مسافرو تنکی تنکی ځوانان چې شونډې لا نیشنې شناختي کاڼي جوړ شي بدبخته میندې دي د پښتنو بدبخته بدقسمته بچي دې له پیدا کوي چې دا اتلسو کالو شي چې یا پنجاب ته ځي او یا کراچۍ ته ځي او یا دوبۍ ته ځي او یا سعودي ته ځي او یا ملیشیا ته ځي چې هلته ګیټ کیپرۍ دیاړی ډریورۍ ګنمېنۍ روجې د کور نه بار پېشمني د کور نه بار تراویح د جومات د خپل کلي نه بار د کلي کوڅو ژوند ونه ویني تنکي تنکي لاړ شي چې واپس راځي یا بوډاګان راځي او یا یې لاشونه راځي جنګ دا دی په موږ د جومات نه معامله کېږي دې جنډې ته وایي د عالمانو پسې خبرې کوي خبرې نه کوو خو خبره به کوو په جار به یې کوو چې زما د دې کام د بچو په ملکیت قبضه ده په پیداواري قبضه ده د پیداوار په استعمالي قبضه ده او د پیداوار په آمدن قبضه ده نه تر دې قبضې جاري ساتلو لپاره د سہولت کار د جومات امام کوي نو هم به ورپسې خبره کوو او که د مدرسې نه کېږي هم به ورپسې خبره کوو او که د کتاب نه کېږي هم به ورپسې خبره کوو دا معنی نه لري معنی دا لري چې دلته غربت خدای نه دی پنجاب کې امن د پښتنو په خاوره اور بل دی اور بل دی ته سوچ وکړه د دې ماربل نه به شروع کومه د دنیا ساينس کم ځای ته ورسېدو ماربل د دې خاورې پیداوار بجلی د دې خاورې پیداوار ګیس قدرتي د دې خاورې پیداوار تیل د دې خاورې پیداوار تماکو د دې خاورې پیداوار کوئله د دې خاورې پیداوار ځنګلات د دې خاورې پیداوار سیاحت الله تعالی ورکړی مزدور ته وګوره مزدور ته چې افرادي قوت باندې هم دا خاوره خودکفیله ده خو ژوند ته وګوره نو د علاج سہولت نه د تعلیم سہولت نه په مړه ګېډه ډوډۍ د پښتنو بچو نه خوړه په سر توره پخپوخ پیغله ګریوان شنېدلی بې کوره نه سر ته تاپوس دی نه مال ته تاپوس دی نو بیا ځکه وایو چې دا ذمواري یوازې د سرې جنډې نه ده امیدواران یوازې دا سره جنډه د پښتنو په خاوره نه ودرېږي ووټ یوازې دې سرې جنډې له پښتانه نه ورکوي او څومره ووټ به له پښتانه ورکوي زاړو دا عوام نه هر پښتون دې په خپل دیوال کې سوچ وکړي چې څومره ووټ دې جنډې له پښتانه ورکوي زه نن تپوس کوم چې د جماعت اسلامي او د جمعیت پاټای منشور څه دی اسلامي نظام راولما کوم نظام ضرور راولي
نعوذ باللہ منس کی وہ ترمیم کرے، روزہ کی وہ ترمیم کرے، زکاة کی وہ ترمیم کرے، حج کی وہ ترمیم کرے، سکر اور ترمیم کرے. سیاست دا خدای تعالیٰ دا مخلوق خدمت ہے، دا دا امت برخر دا پختانو دا دے مخلوق خدمت دا دے چه دا پکے دا ہوگی دی، روزگار نشتے، تعلیم نشتے، علاج نشتے، ہنر نشتے، کاروبار نشتے، تجارت نشتے، جون یو سہولت نشتے. باوجود دینا چه پسترور سرو کے خدای پاک دکھ پیدا گئی دا اولے جواب دیو. اگر سیاسی جماعتوں چه دی کام اور دی کام دا بچو دا مسئلو ذکر نشی کرے، اگر سیاسی جماعتوں چه دا غی وجوہات نشی بیانو لے، او اگر سیاسی جماعتوں چه دا غی حل وسرنی حس حق نلری، حس حق نلری، چه دی کام جان نمائندہ بولی. مشرانو دا ماشومانو سره خوشاله ما دا په دیوالونو باندې لیکلي دي چې د بچو تعلیم مورنۍ ژبه کې، د بچو تعلیم مورنۍ ژبه کې. زه نن تپوس کوم امامانو صاحبانو د امامانو صاحبانو او د ټولو مدرسو چې الله تعالی مور لا پخپو کی جنت اخلی، جنت مور لا اللہ تعالی دورا رتبہ ورکڑی دا چی جنت والا پخپو کی اخلی. نو بیا دا احترام دا مور دے خمنگا و تاسو پختانو ٹول پا دی خبر پوئیگو چی مور هم مور دا، خور هم مور دا، خزا هم مور دا، لور هم مور دا، او ہر خطا مور دا. نو بیا پا دی جماعت کی دعا ولی دا مور پا جبا کی نکی. زتا پوس کون چی پا دی سکولنو کی تعلیم ولی دا مور پا جبا کی ندی. زتا پوس کون چی پا دی ٹیلیویزن دا دا پختو جبو پکوڑی ولی پابندی، دا اخبار لارے پہ ولی بندی، دا عدالت لارے پہ ولی بندی، دا پارلیمان لارے پہ ولی بندی، او دا سیاست لارے پہ ولی بندی. زوانانو مشرانو دا زکا چی خدای پاک دور صدر کری دی چی پاغی بانی دا پنجاب قبضہ دا او تاسو دا باغ خلق کو پڑیر خپوئی چی مادنیات هم دا دیزان پنجاب تروان، تیل هم دا دیزان پنجاب تروان، گیس هم دا دیزان پنجاب تروان، اوبم دا دیزان پنجاب تروان، بجلی هم دا دیزان پنجاب تروانا، مزدور ورپسیم دا دیزان پنجاب تروان. خو پا دے پختونخوا کی بیا کارخانہ نجوڑائی. نو بیا مسلم لیگ او پی ٹی آئی تاو گورا دے پختنو تاوئی دا پاکستان خبری کوئی، دا پختونخوا او دا پختنو خبری مکوئی. جواب دی دا غدوارا پاٹھائے مشران ورکی چه دا پختونخوا دا پاکستان صوبہ ندا. دا سوال دا دو جماعتو نکری چه دا اسلام آواز پورتا کئی دا امام پا مدرسہ وال، دا امام دا جماعت پا امام وال. پا سیاست خو پابندی نشتے، زا مقتدی کہ الیکشن تو دے گا، زا مقتدی کہ سیاست کو نو چه امامی کئی یا مدرسہ کئی دا دین بنورا دا خوشحالی کم خبری خو پڑاگا بوائی پڑاگا. کہ دا جماعت امام دے نو ہم دا کال دا سر ندی پڑاگا ہوئی چلے دی ایک پاگے ترجمانی ما او کم مدرسہ دا پڑاگا دی ہوئی چلے دا غمی جنڈا دا غمی پاگی دا کہ بیا والا پختنو چندی ورکلی او یا والا پختنو بیا دن مرکز ہوئی نو غم دا پختنو بیا اختیار دی. خوی بار کی کار گئی
دا د مذهب لاره ډېره عجیبه خبره ده 50 کاله به دلته د پښتنو نسل کشي کېږي مدرسه به هم خاموشوي جومات به هم خاموشي 50 کاله اوس د پښتنو په خاوره به بدم ني پنجاب کې به امني بیا به زما د جومات امام هم خاموشوي زما مدرسه به هم خاموشوي خو موږ وینو چې روړه راشي هم موږ جوماتونو کې دعاګانې کوو چې په څاروو مرض راشي هم دعاګانې کوو چې په انسانانو مرض راشي په فصلونو هم دعاګانې کوو د 50 کالو نه جومات کې هم دماکه ده حجره کې هم دماکه ده بازار کې هم دماکه ده خودکش دی ټارګټ دی بدخوري ده اغوا ده د پښتنو نسل کشي ده ما ته ووایئ که نه کمې مدرسې احتجاج کړی دی دا سوالونه دي دا سوالونه دي آیا په دې قرآن کې دا من خبره نشته آیا دین په دغه کتابونو کې د بدامنۍ په ضد خبره نشته پښتنو واضحه ده چې که د پاکستان نامه سوکلي او که د اسلام نامه سوکلي د پښتنو نامه اخیستل ورته کفر ښکاري ځکه چې د پاکستان نامه سوکلي هغه د پنجاب دوه لوی جماعتونه دا که مسلم لیگ دی او که دا پی ټی آی ده هغه قبضهګر دي ستاسو په وسایلو ستاسو په ملکیات ستاسو په پیداوار د هغې په استعمال یې قبضه کړې ده او دا د اسلام نامه چې سوکلي دا یې سهولت کاري کوي که بله یې ودې وایي کنځل دې نه کوي پګړی به یې چوري او کنځل به کوي په دین کې کنځل نشته دا سوال دی دا الزام نه دی جواب دې ورکړي موږ نن تپوس کوو چې یخ جمع دی یخ اوجره پرېږده کور هم پرېږده په دې جوماتونو کې په یخو اوبو باندې موږ او تاسو اودسونه کوو په یخو په دې جوماتونو او د مدرسو نه خو دې قراردادونه خو پاس کړي چې دا ګیس او دا بجلي د خاورې پیداوار دی کم از کم په دې ژمي کې او په ګرمۍ کې دې جوماتونو او دې مدرسو نه ورکوي چې دا اودسونه خو په ګرمو اوبو کوو که نه دا به نه وایي دا به نه وایي افغانستان کې به د جینکو په تعلیم پابندي افغانستان کې چې کله امریکې ته ضرورت وي د روس په مقابله کې نو بیا به په دې کلیو کې اعلانونه کېږي چې افغانستان کې جهاد دی جهاد جوماتونو کې به چاندې کېږي دا دوره زلفې به پرېښودي د پښتنو په هر جومات کې به چندې کوي وایي به چې په افغانستان کې جهاد او بیا به دا وایي چې هر ملک ماست کې ملک خدای ماست نن د هغه دیندارو نه تپوس کومه چې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم پابندي ده ای د پښتنو امامانو او ای د پښتنو په خاوره د ټولو مدرسو استادانو راوالی کنه دا قرآن من مقتدیان یو من ته به ثابتوئ چې په قرآن کې په کم آیات کې د جنکو په تعلیم باندې پابندي ده ځکه چې د قرآن ترجمه خو موږ پښتانه کوو نه نو موږ ته ووایي چې په کم آیات کې د جنکو په تعلیم پابندي ده دا هغه جنکو چې الله تعالی والا په خپو کې جنت ایښی نو په دې بیا ولې خاموشۍ د دې جوماتونو او د مدرسو نه چې الله ښځو ته احترام ورکړی دی چې خپو کې والا جنت ایښی دی نو دا تاسو چې خاموشۍ نو دا د الله تعالی احترام ده احترام ورکوئ او که نه بله خبره ده دا وضاحت مو کوي
پښتنو دا غربت خدای نه دی، دا بیروزګاری خدای نه ده، دا جهالت خدای نه دی، دا د امریکې د تنخوادارو په وجه ده. او ځوانانو بچو تاسو ته وایم چې ته به نیمګړې خبره د باچا خان سپایان ونکړو. دا ټول کار د امریکې دپاره روان دی. کله به امریکې ته ضرورت وي د روس خلاف به خلک جنګوي، هم به دې پښتنو هم به دې پښتنو غاړې ته ټوپک اچوي. نو ځکه هغه په ګېډه اوږې ساتي، جهالت ساتي، لارې به د تجارت بند دي، اسلام آباد به خپل حق نه ورکوي. او بیا به دلته کال وزار دار پښتون د سر د پاسه د ټوپک شپېلۍ پرته وي چې دوره هم اوږې کي، دوره هم برباد کی. که سبا دغه امریکا چین سره جګړه کوي چې هم خدای مکه دا خاوره استعمال کی او دې پښتنو بچو ځوانانو غاړې ته ټوپک واچوي. ټوپک بله خبره نشته. دا واضح ده ځوانانو. دا موږ چې بیا خبره کوو بیا چې دا سور بیرغ دا د کام د سر سوړی دی. سوچ تاسو وکئ مسلم لیگ والا وایي نواز شریف د پاکستان لیډر دی، وایه لکه دی، خو پښتونخوا د پاکستان صوبه ده او که نه ده. عمران خان وایي د پاکستان لیډر دی او هغه د بلا جامن خواټیم د بلای سر ته ختلي، هغه خو وایي د امت مسلمه لیډر دی وروره نه کو په اعتراض. خو دا راته ووایه چې دا پښتونخوا د پاکستان صوبه ده که نه ده. نو دې صوبې له چې کوم وسایل خدای ورکړي دي او عین ورې ضمانت ورکړی دی، ودې وایي که نواز شریف او عمران خان چې ولې دې کام سره او دې بچو سره ظلم کوي. دا جنګ دی سیاست، دا جنګ دی. دا دلته خلک راوباسلی دی، الزامونه لګوي. د سیاست نه د ذات جنګ جوړ کړی، خلک یې مشتعل کړی، د شور ماحول یې جوړ کړی. په دې ټول د شور او د اشتعال په ماحول کې پښتنو زموږ او ستاسو تاوان دی، د دې خاورې تاوان، د دې بچو تاوان دی. زما تمه ده تاسو وګورئ نه مسلم لیگ، نه پی ٹی آئی، نه جمعیت، نه جماعت اسلامی د صوبائی خود مختاری خبره نه کوي، د اتلسم آئینی ترمیم خبره نه کوي، د NFC واټ خبره نه کوي، دې صوبې له د خپل حق خبره نه کوي. نو یا پښتنو دا هغه وخت دی چې په دې مرحله کې دا ځوانان چې اوس چغه وباسي چې زما ووټ ما سره ووایئ، ما سره ووایئ زما ووټ شاته خلک، زما ووټ شاته خلک، زما ووټ شاته خلک جوړ د بلې پاټای، زما ووټ زما د کام د کام په خبرو زمون خولې کله وړي. غم خدا دی دوه خبرې پښتانه نه کوي او ویې مې د دې لپاره یو د قرآن ترجمه نه کوي، یو د قرآن ترجمه نه کوي او یو به خپل سوچ کامل نه جوړوي. د قرآن ترجمه موږ کوو اشیاء تر خلک مړه دی که وخدای تعالی ویل ګناهګارېږي چې نه کوئ ووایئ چې نه کوئ، ترجمه کوئ ووایئ چې کوئ، ترجمه کوئ چا ترجمه کوي درشد کې رښتیا د قرآن خبره ده، رښتیا وجود لا کړه وګورئ موږ زه قرآن خبره نه ده خو د احساس خبره ده، داسې کوي داسې
دا علمیه ده نه د قرآن ترجمه کو پښتنو بیاګانو صاحبانو او نه سوچ کامی جوړو نو غیر سیاسی ماحول جوړ کړی د غیر سیاسی ماحول په دې غیر سیاسی ماحول کې بیا دا جنډه چې دا د سیاست علامت دی سیاست علامت ځکه د جماعت د امام نه تپوس کوم نو ما نه ویل دا مناسبه ده د جماعت امام نه چې موږ احترام ورکوو په دې وجه ورکوو چې هغه د دین استاد دی که هغه د یو جماعت نماینده وي نو دا بده خبره نه ده خو دا خبره به پټه نه ساتي دا اعلان په کار دا دی چې کال مخکې د جماعت امام وکړي چې وایي زه د دې پلانکۍ پاټۍ سړی یم بیا د هغې کلي خوښه ده چې ځان له امام ساتي او که ځان له امام نه ساتي خو دا یا کومه خبره شوه جماعت کې به امامي او غلی غلی به کار کوي غلی 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 داسې نه کېږي داسې نه کېږي زه بیا خپله خبره زه کوم چې ځان پې خلک پوه کړي د جماعت امام باندې پابندي نشته چې چا له ووټ ورکوي هغه له دې ووټ ورکوي چې چا له ووټ غواړي هغه له دې ووټ غواړي خو پټ نه په جار دې وایي ځکه چې موږ امامانو له ډېر احترام ورکوو او موږ چې نوې ډولۍ هم کور ته راړو نکاح هم په امام کوو صدقه چې ورکوو هم د امام په لاس حلاله چې کوو هم د امام په لاس نوې آبادۍ چې کوو هم د امام په لاس ځکه چې موږ له ډېر احترام ورکوو خو که هغه امام یا هغه مدرسه د دین د مرکز په ځای د یو سیاسي جماعت دپاره کار کوي نو هم پرې پابندي نشته خو په جار به وایي په جار ځکه چې اوس خو زه هم امیدوار یم او بل به هم امیدوار وي په دې خاوره کې خو د هرې پارټۍ امیدوار شته نو سوال بیا دا دی که یو امیدوار د جماعت امام جماعت خبرې ته کولاو دی او مدرسه ته کولاو ده نو بیا ټولو پارټو ته کولاول پکار دي نو پښتنو سوچ وکړئ چې د دین د مرکزونو بیا جوړېږي په دې سوچ دا به د دین مرکزونه بیا پاتې شي دا اوس هم د دین مرکزونه هغوی نه پرېږدي دا د دین مرکزونه پکار دي لهذا ډېر په معذرت هغه ټولو امامانو ته ویل غواړو چې پابندي نشته ووټ به د پاکستان چیف جسټس هم ورکړي ججان به هم ورکړي افسران به هم ووټ ورکوي خو هغوی نه د سیاسي جماعتونو امیدواران او نه نمایندګان نو بیا د دین استازي دا که د امام په شکل کې دی او که دا د مدرسې د محترم او د استاذ په شکل کې دی د یوې جنډې امیدوار جوړېږي او استازي جوړېږي نو بیا پرې پابندي نشته خو په جار به وایي چې دغه مدرسه مې دفتر دی او دغه مې جنډه ده او دغه مې پارټي ده نو که بیا ورپسې خلک روان وي هېڅ معنی نه لري د غلا کار بني او بیا د دین کار په ډاګه هسې هم دا خبره دې دپاره کوم چې پښتنو د دین په ډانګ یې ووالو پوهېږئ هغه کار غیر شرعي دی ورشه هلته یې وله پولیس غیر شرعي دی هلته یې وله جمهوریت غیر شرعي دی هلته یې وله په دین کې جبر نشته ځوانانو په دې جومات کې چې ټوخی څوکۍ دا مکروه دی مکروه دی که مکروه دی تاسو راته ووایئ مکروه دی جبر کوم ځای نه په دین کې جبر نشته دا د دین په نامه چې کوم خلک دین د ذاتي فایدو لپاره استعمالوي او چې کوم خلک دین د سرکاري څوکو حاصلولو لپاره استعمالوي دا مکروه نه دا ګناه ده نه ده پکار دا کوم خلک
چې د پاکستان نامالي د پاکستان نه بدای شټای کړ څنګه نو صوبای خود مختاری به ورکړي نو د پاکستان نه بدای شټای کړ جوړیږي ټول مواد بدل کړي کارخانه بدل ته جوړای او د پاکستان نه بدای شټای کړ جوړای د افغانستان او د پاکستان تجارت باندې کولاوي او د پاکستان نه بدای شټای کړ جوړای د پښتنو لا د پښتنو بشولبا بجلی او گیس او تیل او قدرت دا مدن د ذریعو استعمال نور کوي او وطن بولم نور کوي تبر پاکستان د دیش ځای کې جوړای دا دروغ وایي پنجاب جوړای پاکستان پنجاب او پنجاب پاکستان دی غني ځوانان وګورئ دا ټک نه پلا پولیس سره ټوپک نشته او دلته پښتنو په امن یو رستي راغله خپل سرمایه لا د بهر نه سرمایه نه راځي سوال تکې ناستو یو کاروبار د پښتنو په خاوره پاتې دی او غان در پلای دی دغه څوک انکار کوي موږ یو کام یو زمونږ ملکیت دی زمونږ حقداري ده د دې ملکیت دعویدار یو بدبختي مشرانو دا ده چې د دې جنډې نه علاوه ستاسو د بچو د دې ملکیت د دعویدارۍ یو اجنډه نشته دا اجنډه ده ټول مشران یې هغه ځای نه راواله پاچا خان بابا ته وایي د هندوانو ملګری ولی خان بابا ته وایي د روسیانو ملګری نن تپوس کوم د هغه دیندارو چې د هغه امریکې او د روس د جنګ لپاره به د دې ځای نه اواز پورته کاو روس ټول کافر دی امریکا اهلی کتاب دا نن هم هغه خلک موجود دی ایمان دې تیر کی کنه نن دی وو چې رسول کافر دی امریکا اهلی کتاب و دې وایي پښتنو زمونږ حافظې کمزوري دي دا جنډه ودا چې دای به چې دغه جهاد نه فساد دی تر نن پورې وګوره دا جنگونو تاوانونه نن د موسی کو تم راغلي دي او نن د دلویس خان کو تم راغلي دي او نن د قادر خان کو تم راغلي دي او اړې وکړي اړې دا جنگونو اثرات وګوره خپل بچو ته دا پښتون په مخ د غربت او د بدترین اقتصادي حالت نقشه هر سړی ځان ته وګورئ هر سړی قرضدار خپله بجلي پاویا روپۍ یونټ په موږ او تاسو خرڅوي خپله بجلي بل نه شو وابدې والا راځي جنګ دی آنک مشوري ده بجلي کټ ولې تا پسې بقایا جات دي موږ بل ورکولی په 50 پیسې بجلی پیدا کیږي پاویا روپۍ یونټ موږ ته پریوځي پاویا معنا مدن نشته کارخانه دلته آرامه ده هر پښتون کور د مسافرۍ په پیسو چلیږي سبب پښتنو دا غلار ده چې ټول به اواز یو کوو انشاءالله که خیري دا د نت او د سوشل میډیا دور دی تاسو باغ پورې ځان محدوده مه ساتئ چې کم ځای ته ستاسو اواز رسي کم ځای دا جنګ نه د جنت او د دوزخ دی او دا جنګ نه د پاکستان د منلو او د نه منلو دی دا جنګ ستاسو او د دې بچو د حق او د بقا دی تر څو پورې چې موږ د قامي سیاست ته ودرېدلي نه یو وګورئ که 50 کال غربت کمه شوه बेरोजगारी कम ग्रानी कम د علاج سہولت را کم آسان تیارا یو آسان تیارا وجدارا چې څوک وایي اسلامي نظام راولم او څوک وایي پاکستان ګټم نه څوک اسلامي نظام راولي دروغ وایي ما ناظم کا جب مدرسه کې ولاړم اسلامي نظام براولم مدرسه می جوړه کړې ده د هغې محتمم صوبایي اسمبلی ته ولاړم نو ما هغې کې ممبر کړم زه به اسلامي نظام راولم بیا تبلیغ والا دروغ وایي که دی دروغ وایي چې دروغ وایي نو ولې چندې
ولی چندی ورکو دا سوال پگاوان کی یو کونډې نه ورکای ها حال زمونږ دای چې پگاوان کې به مې کونډې د وړو درک بور کړه نه لګي په ایماندارۍ ووایي که موږ هغوی سره مرسته کوو مریض له ورکوو چې راته پته وي چې دی راله کله ژم واپس نشي راکولی په ایماندارۍ ووایي چې ول ورکوو دغه پیسې ریا ده ریا ده دا ښه سړی دی او دا بد سړی دلته سکیل لګولی دی خلک تلي دا اختیار هغه چاله نه دی ورکړی ښه دا که موږ د قرآن ترجمه کړی دا ټولې خبرې به اسانې دا به اسانې وي ته وګوره که موږ د قرآن ترجمه کړی وي نو په دې جومات کې توره ټوپۍ پرته وي که نه شنه پکې هم پرته سپینه پکې هم پرته وزي پکې هم پرته برګه پکې هم پرته او سره ټوپۍ پکې هم پرته که نه سره دا که موږ قرآن په ترجمه ویلی نو د الله په نظر کې اهمیت د تقوا د رنګ او د نسل نه دی یا پښتنو نو الله یې ووایي او ځان ته چې د الله استازي وایي هغوی بله وایي نو دا داسې کار کوي چې په استازیتوب کې خیانت کوي ګنې که موږ قرآن په ترجمه ویلی نو چې تور رنګ دی سور رنګ نه دی چې سپین رنګ دی سور رنګ نه دی نو چې ودي رنګ دی سور رنګ نه دی نو چې شین رنګ دی نو سور رنګ نه دی نو دا ځکه چې د انګریز په وخت کې به هم باچا خاندي کوڅو کې ګرځېده او پښتنو ته به وي چې په دې بچیانو باندې سبقونه ووایي نو بیا دغه خلکو به پراپیګنډه کوله سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به غوټې وي دا هغه تسلسل د غوږونو پردې به کولاوو یریږي به نه او که نه هغوی خو دلته خلک جنت او دوزخ ته بوځي راولي دا کسی به پکې نه دا د کام د بچو د حق او د بقا جنګ دی او دا په دین کې چې ظلم ته ظلم ویل د ظالم ظلم نیسل درجو ته وګوره چې اولنۍ درجه یې کومه ده دویمه یې کومه ده ضعیفه یې کومه ده درېیمه شکر وباسئ نیشنلیانو ټول نیشنل پارټۍ له تانې وټکوئ اولنۍ درجه مشرانو ګرانش خورونو کې به کانفرنس کوي ختم نبوت کانفرنس دی سندرې به پکې د خپلې پارټۍ وایي او د خپلې جنډې وایي ایماندارو دا موږ نه کوم مذهب یو بیا په ختم نبوت باندې الله تعالی په قرآن کې ټاپولی په قرآن دار مومن پړه کې په دې ونیسي دا دې لپاره چې د همدردۍ ووټ والي چې زه لکه نیک سړی یم موږ نیک خلک یو دا د نیکانو جنډه ده دا د نبوت جنډه ده نو بیا دا دې کومه جنډه ده دا سوال د کام د حق او د بقا د جنګ نه د دوزخ او د جنت جنګ جوړول دا څومره لویه ګناه دا ډېره لویه ګناه ده بهرحال ما وخت هم ډېر زیات واخیستو ستاسو د ټولو ډېره مهرباني ډېره شکریه او دا موږ ته پته ده چې دلته د پښتنو په خاوره دا د دین په نامه چې کم خلک سیاست کوي هغوی له پکار دي چې د سوالونو جوابونه ورکړي واضحه ده مقتدي باندې هم پابندي نشته په امام هم پابندي نشته په طالب علم هم پابندي نشته په محتمم هم په استاد هم پابندي نشته خو په ډاګه به پټ بني زاکشر دے کلو کے گرزم بلدیاتو کی
یو کلی ته لاړم ما ستاسو مې امیدوار څوک چې نو خوا کې ما سره یو مولوي صاحب ناست وی دی ما تاسو چې کوم ځای یې زه دې ځای ما ته څه کار کوي زه دې جمعات کې امام یم نو ما ورته وی چې تا د دې کلي خلکو ته ویلي وو چې زما تعلق د دې پاټای سره دی او زه سیاسي سړی یم نو وی نه ما خو ورته دا نه وویل نو ما دا خیانت نه دی موږ خو ډېر احترام ستاسو کوو چې تاسو سره خبرې هم کوو ککه ګورو خو که د دې همدردۍ نه د دې احترام نه تاسو دا ناجایزه فایده لري نو بیا موږ دا حق لرو چې ستاسو مخالفت بس دومره هغه پورې خبره ده لہذا هغه امامانو صاحبانو ته مو هم چې خپل وضاحت وکړي په ډاګه وکړي پابندي نشته چې په کوم جماعت کې تاسو امامان یې که بیا هم هغه خلک ساتي زموږ پسې زور کېدی شي خو په هغه منبر د پاسه بیا ووایي چې زما تعلق د دې جنډې سره دی د دې جنډې سړی یم اور به هم دې جنډې له ورکوم هر جنډې او تبلیغ به هم دې جنډې له کوم بیا کوئ دا ډېره واقعه د پښتنو په دې نظر وساتئ ځکه چې دا عمل چې کوم روان دی دا عمل مناسب نه دی دې سره دین ته تاوان رسي تفریقې به پیدا کېږي ظاهره خبره ده زه یو سیاسي سړی یم موږ ټول سیاسي خلک یو پښتني خاوره کې موږ سیاست کوو چې بیا داسې خلکو پسې موږ خبره کوو بیا هغوی وایي عالمانو پسې خبرې کوي او یو امیدواران نو چې ما د امیدوار په شکل ولاړې که سر د اسمان ته مړه شي زه به در باندې تنقید کوم بیا سر کې دا ضرورت پیدا که تنقید برداشت کړي جواب ورکړه جواب ورکړه په دې نامه که د انګریز په وخت کې دوره استحصال شوی یا اوس هم دوره استحصال کېږي دا د دې کام او د دې کام د بچو سره ظلم دا ظلم تاسو وګورئ دغه خلک د صوبایي خودمختارۍ خبره نه کوي د روزګار خبره نه کوي د لوډ شیډینګ خبره نه کوي د تجارت خبره نه کوي د دې صوبېدار خبره نه کوي د انرژي واټ خبره نه کوي خو آسان کار یې مونته بس دا ښه خلک او دا بد خلک یا لکه د خو د بدو فیصله پیمانه الله سره ده الله سره هلته پته لګي هر انسان چې دی هغه الله ته تابع هم دی او هغه الله ته جوابدeh هم دی او د هغه سوالنامه جوابنامه په هغه ځای کې کېږي او که څوک ځان ته پوهان استادان وایي د هغوی کار دا دی چې د خوږ نبي په طریقه باندې درس وکړي تدریس وکړي تبلیغ وکړي ترویج وکړي ښودنه وکړي خو طریقه د هغه خوږ نبي طریقه د هغه خوږ نبي او دا هغه الله تعالی احکامات ستاسو د ټولو ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته شکریه ما سره ټول راودرېږئ یو څو نارو جواب به راکړئ بیا به چې زه وایم چې د بچو تعلیم تاسو به وایئ چې مورنۍ ژبه اوسه کومه ژبه کې کومه ژبه کې کومه ژبه کې د بچو تعلیم نه اول سره وایي چې د بچو تعلیم اول به وایي ما پسې وایي چې زه وایم چې د بچو تعلیم تاسو به وایئ چې د بچو تعلیم د بچو تعلیم د بچو تعلیم مورنۍ ژبه کې مورنۍ ژبه کې د بچو تعلیم مورنۍ ژبه کې دا ووټ په خپل کام له ورکو ورکو زما ووټ زما ووټ زما ووټ زما د کام زما د کام زما ووټ زما د کام زما ووټ زما د کام ورا ځوانان تاسو ته خبر شو د مشرانو ته ځان په دې خبرو بد ښکاري دي ما زور را باسو دا مشال خو بس ساتو کنه زه وایم چې دا مشال بساتو بل تاسو وایي دا مشال بساتو بل دا مشال بساتو بل دا مشال بساتو بل باچا خان نتر ایمل
باچا خان نتر ایمل دا مشال بساتو بل باچا خان نتر ایمل دا خاوره خو زمونږ ده که نه نو زه به وایم چې خپله خاوره نو تاسو به وایئ چې خپله خاوره ښه تاسو به وایئ خپله خاوره خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار ډېره نرمه